بسم الله الرحمن الرحیم. مسافر انسان کم چې د خپل کور نه 48 میل فاصله کې تللی، یا مطلب دا دی په کیلومیټرو په حساب سره چوکې نو 178 کیلومیټر دا راځي. لږ کم راځي خو احتیاطاً علما چې کوم دی 78 کیلومیټر د حساب وي. داسې انسان چې د خپل کور نه مطلب دومره فاصله کې تللی او د هغه ځای کې د 15 ورځو نه کم چې کوم دی قیام دی پاتې کېدلی، داسې انسان شرعاً مسافر دی. مطلب شریعت اعتبار سره داسې انسان مسافر ویلی شي. دا مسافر انسان دپاره د روژې مسله دا ده، که دته سهولت و د په سهولت سره روژه نیوی شوه نو دله روژه نیول دا پکار دي. مطلب ښه خبره ده، بهتره خبره ده. ورنه که دته تکلیف و مشقت په روژې نیو کې نو دته روژه نیول چې نه نیول ورله بهتر دي. خو دواړو صورتونو کې ورته رخصت شته دی، اجازت ورته شته. که سهولت هم و او د روژه ونه نیوه نو هم شریعت د اختیار چې کوم دی دا ورکړی دی. دارنګې یو زنانه چې د هغې په خېټه باندې ماشوم وي، هغې ته که دا غالب ګماني چې روژې نیو سره زما ماشوم ته نقصان رسی یا ما ته نقصان رسی، دا غالب ګمان کوي ته خپل څه تجربې نه انسان ته خپل وجود پته لګي، یا مطلب دا دی یو مسلمان ماهر ډاکټر یا ډاکټر دې ته چې کوم دی مشوره ورکړي چې روژې نیو سره تا وجود ته یا مطلب ستا ماشوم ته نقصان رسی، نو دې زنانه دپاره هم چې کوم دی روژه نه نیولو اجازه شته، شریعت اختیار دې ته ورکړی دی. دارنګې داسې زنانه چې هغه ماشوم ته پی ورکوي، داسې زنانه ته هم که په خپل وجود باندې چې کوم دی مطلب دا دی د نقصان رسیدو غالب ګماني د روژې نیو په صورت کې، یا خپل ماشوم ته چې کوم دی د نقصان رسیدو غالب ګماني، نو داسې زنانه دپاره هم چې کوم دی شریعت دا اختیار هغې ته ورکړی چې هغه روژه چې دی ونه نیسي. داسې کسان چې دا کوم درې کسان بیان شو، دی چې کله مطلب دا دی دا عذر د دې ختم شي نو هغه وخت به بیا د دې روژې قضا دی وروړي.